بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الحائض انها لا تقضي الصلاه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي خلافة عن معاذة ان امرأة سالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال اتكفي احدانا صلاتها ايام وحيدها فقالت احرورية انت قد كانت احدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من غير وجه ان الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. باب ما جاء في الحائض انها لا تقضي الصلاة. پرون میں طویل میں وجب سباراش دادرال چې حائضه به د منځ قضا نه کوي او د روجې به کوي. مناسبت د مخکې سره واضحه دی ښه د مستحاضې او د حائضې بحثونه شروع دي. لیکن مولانا سوال وکړه چې حائض خو صفت د سړي دی، سړی مذکر دی او حائض مذکر دی، نو دا خو ثابته شو چې سړي حیض راځي. نو که مرزا غلام احمد وایي چې د ما حیض راځي نو ثابته شوه. هغه لیکلي دي ښه حقیقت الوحی د هغه کتاب د ما سره شته، هغې کې هغه لیکلي چې د ما وحی راځي، د ما حیض راځي. دا شرمېدلې دی خدای بېخوبه. یو بل ټکي ډېر خطرناک کفر نه باشد وی ما سره خدای پاک جمع کړی دا نسپیره بچی خبیث غوندې ګړې وړې به وې ته لیونی غوندې دا لیونیان ټول بار بلکونو خلک راوچت کې دلته پې خلک تباه برباد روغ نو یو وخت کې وې د خدای م بیا چې خلک ترې ورو جدا کېدل وي د ما مطلب دا نو مضاف مقدر دی رسول دا خدای یو وخت کې مهدی ما او بل وخت کې څه وی بل وخت کې وی نبی ذلی ما او بروزی ما او فلان او فلان. تاسو افغانستان کې چې کوم امیر عبدالرحمن دی هغه ته خط لیږلی وی په ما ایمان راوړه، هغه ورته خط په شا ولیکل اینجا بیا دلته راشه. دله چې خط راغی دا خپل خلک راغونډ کړل وی دې سره څوک خو راته وی اینجا بیا چا وی صاحب ځو که در باندې ایمان راوړه که نه بس ټول کابل به زمونږ شي. خو چې کوم هوښیار و هغې وی ګورې لاړ نه شي، که لاړې ګورې اینجا دنه جوړی اینجا بیا. بیا هغه نه چا تپوس وکړو چې تا ورته چې دلته راسې تا په دې کې څه مقصد و؟ وی ما چې خدای دې زما ګوتو له راولي که نه دته زه هغه نمونه عبرت جوړ کړم چې تر قیامته پورې به بیا څوک د پیغمبرۍ دعوه نه کړي. دا افغانیان مونږ پورې خاندې وګوره که نه وي زمونږ هغه سم نر ووایي او تاسو هندوستان او پاکستان والا اتباع تاسو افغانیانو تاسو کې هم یو تیر شوی دی، تاسو کې هم تیر دی. هغه به وي لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله. تاریخ وګوره تاریخ کې شته هغه به لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله مخکې لاړ شوه. یاد وساته مولانا صاحب حایز دا د صفاتو غالبونه دا هغه صفات دی چې مختص د نساء سره دي، د سړو د خدای شان د حیض نه راځي. او که څوک وایي راځي ما سره را مخامخ شو دی وایي راته ده به راځي که نو د سړو حیض د خدای شان دی نه راځي. نو حایز د صفاتو غالبونه دی، لفظ مذکر دی خو مختص د مؤنثاتو سره لکه نافسون نافسون طالقون طلاق خو د ښځې صفت دی، سړی خو طلاقېږي نه ښځه طلاقېږي. طالقون نافسون حایزون مخکې لاړ شوه. انها لا تقضي قضا به نه کوي الصلات د مونځ صلات نه جنس مراد دی. اوس راځه پرې درې خبرې دي او یو دی کې حکمت به راته وایم چې د مونځ قضا به ده کوي او د رجوع کوي. دا ولې قتیبه ابن سعید بغلانی تیر شوی، حماد ابن زید تیر شوی، ثقه دی، ایوب سختیانی لوی محدث دی او امام الجرح والتعدیل دی. ابو قلابه نوم عبدالله ابن زید دی، نن هم تیر شو په بخاري کې وی ابو قلابه را سره یاد دی که نه؟ عبدالله ابن زید بصری دی، بصری ابو قلابه عبدالله ابن زید بصری ثقة فاضل د ټولو صحاح راوي دي. معاذه بنت عبد الله عدویه، معاذه بنت عبد الله عدویه د ثقاتو نه ده
د ثقاتو نه او د تابعیاتو نه ده تابعیه ده او د ثقاتو نه ده سوی ان امرأة سألت یوې ښځې سوال وکړو د عایشې صدیقین بعضې حضرات وایي دا په خپله دې سوال کړی دی خو ځان یې غایب فرض کړی او څوک وایي چې نه سایله بله ښځه یوې ښځې سوال وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د عایشې نه هلکه عایشه ده که تېر وتم چا نه تپوس وکړو او که نه که دا شي په خپله سایله شوه نو دا خو صحابیه نه ده که نه یا د عایشې صدیقې نه قالت اتقضي احدانا الصلاتها ايام محيضها قضا کوي یوه زمون قضا نه هغه مصطلحه قضا مراده ده قضا کله په معنا د ادا م استعمالیږي دلته د مصطلحه قضا مراده ده د مونځ خپل صلات نه مراد جنس واخله یو مونځ خو نه دی ایام محیضها محیض مصدر میمې دی ایام حیضها او ګوره ما ویلو چې ایام ذکر شي لایالي ورسره مراد دی دلته ورځ شپې شپې د ماښام خو د شپې مونځ دی د ماسخوتن خو د شپې مونځ دی نو د ایام نه به زمانه والو چې کوم دی ایامو سره شپه مراد دی چې څه به دې مراد کړو زمانه او کله یوم په معنا د مطلق وقت هم راځي که نه فقالت عایشه صدیقه ورته وایي احروریة انت استفهام انکاري دی غصه شوه ته خارجیه څه د خوارجو ته به حروریین وي ځکه حروره یو علاقه ده د کوفي سره نږدې د خوارج د هغې نه راوتي وو لومبې د نور علاقو مو خو لومبې هغه دی نه ته حروریه څه ولې پته ولګېده چې حروریین وی حایزه به د رجوم قضا کوي د منځونو به هم کوي دا د خوارجو عقیده ده قد كانت احدانا وبه یوه زموږ نه یوه نه مراد امهات المؤمنین نه دی ښه احدانا احدى نسائنا احدى نساء المسلمين تحيض حيض بيراته حكاية ده حال ماضية دي فلا تؤمر بقضاء حكم وتر قضاء نكيدا نو حديث معلومه شو حديث تامه چې استادنا مسلې تپوس کول شي دا د خدای د خدای نه تپوس وکړه دیم ته معلومه شو چې حروریین قائلو چې د منځونو قضا وکړي دریم ته معلومه شو ادا چې د منځونو قضا ونکړي اوس مولانا صاحب ولې د رجوع قضا شته او د منځونو نشته لیما نو یو خو عایشې وجه وي چې دا غیر مدرک بالرأی ده بس پیغمبر داسې ویلي دي نو چې د منځونو قضا به نه کړي د رجوع پکې دا غیر مدرک شو بالرأی څه مې ووی غیر مدرک شو بالرأی غیر مدرک شو بالقیاس بس پیغمبر امر کړی دی نو بس د هغې اتباع خشته جواب عایشې اوس دویم زما واوره مولانا صاحب شارحینو نه نقل کوم زما ذاتي نه دی هغه دا چې د منځونو په قضا کې حرج دی او د رجوع په قضا کې حرج نشته منځونه څو دي چې شپږ ورځې حیض دی څو شپږ د ورځې پنځه دي بلکې وترو سره شپږ دي نو شپږ له په شپږو کې ضرب ورکړه څو شپږ دېرش شو نو شپږ دېرش منځونه هم چې شپږ ورځې حیض او بل دا چې منځونه په کومو ورځو کې قضا کوي نو په هغه ورځو کې خو خپله هم شته که نه چې کومو کې قضا کوي هغه خپل هم دی او دا به هم کوي نو منځونه ډېر دي د رجوع په نسبت وایه او هلته خپل هم دي او د رجوع په قضا کې حرج نشته دی ولې روجې په ټول کال کې شپږ دي دا هره میاشت کې شپږ دېرش دي چې شپږ ورځې وي او چې لس ورځې حیض دي نو شپېته دي بیا نو دا په هره میاشت کې دي او روجه په کال کې ده او صرف او صرف شپږ یا اووه یا اته یا لس روجې به او چې په کوم ورځو کې قضا کوي نو هغې کې روجې هم نشته کوم ورځو کې قضا کوي روجې پکې نشته دا خو چې کوم ورځو کې قضا د منځونو کوي نو نور منځونه هم شته نو خلاصه څه شوه په قضا د منځونو کې حرج دی او په قضا د رجوع کې څه دی حرج نشته دی او ما ویلو چې حرج څه دی مدفوع دی ما جعل علیکم فی الدین من حرج حرج مدفوع دی دا دوه وجه شي درېیمه وجه سره خو درېیمه مې نه راخواښه د خود شارحینو ذکر کړی درته یې وایم درېیم دا چې کله آدم او حوا د اسمان نه راکوز شو نو د حوا حیض راغی نو د آدم علیه السلام نه تپوس وکړو چې زه منځونو سره څه وکړم
نو آدم علیہ السلام الله نه تپوس وکړو وی منځونو قضا پې نشته نه دی نیسي نیتی دې نه او قضا دې نه کوي نو چې د روجې ورځې پې راغلې چې کله په هغوی کمې روجې وي په هغوی چې کمې روجې وي نو هغه حواړو تپوس نه کړو آدم علیه السلام نو قیاس یې په چا وکړو په مونځ وکړو چې زه بس روجه به م نه نیسمه او زه به د روجې قضا نه کومه نو الله پې خفه شو چې دا احکام شرعیو کې پیغمبر شته نو قیاس ولې چلے هلکه قیاس به کله چلېږي وایه که نه چې نس دی قیاس به هله چلی چې نس دی نو تا سره خو صاحب النس شته که نه هغه نه تپوس وکړه او زه به ورته ووایم که ور یاد ساته قیاس په مقابله نس کې حجت نه دی اوس پیغمبر مبارک موجود دی او ته قیاسونه کې دا ممنوع ده پیغمبر نه تپوس ولې نه کوې قیاس خو هغه دی کوم چې حکم شرعي پکې نه نو الله پې خفه شو نو چې خفه شو وي د روجو قضا به کوې خیا وجه درته مې ذکر کړه او څلورم خشته وجه درته ذکر کړم ما ته ګوره طهارت د حیض او د نفاس شرط دی څه مې وې طهارت د حیض او د نفاس شرط دی طهارت د حیض او د نفاس شرط دی د نفس وجوب په حق د صلات کې څه مې وې طهارت د حیض بس یو ځل ووایه بیا پوهیږم طهارت د حیض او د نفاس څه دی شرط دی د چا د نفس وجوب په حق د چا کې د مانځه کې او طهارت د حیض او د نفاس شرط دی د وجوب ادا په حق د صوم کې ما ته ووایه داسې نه کېږي داسې نه کېږي طهارت د حیض او د نفاس شرط دی چا دپاره د نفس وجوب وایه د نفس وجوب په حق د چا کې د صلات کې او طهارت د حیض او د نفاس شرط دی د چا د وجوب ادا په حق د صوم کې څه مطلب په حق د صلات کې شرط د شرط اله به واجبېږي نفس وجوب صلات به اله واجبېږي چې ښځه د حیض او د نفاس نه پاکه او چې حایضه او نافسۍ نفس وجوب نه دی راغلی پوه شوې که نه چې حایضه او نافسۍ نفس وجوب نه دی نو چې نفس وجوب نشته نو قضا هم نشته ادا هم نشته قضا خو هلې چې وجوب وي او ته یې ونه کړې که نه قضا کله یې لکه په ماشوم د ماشوموالي د مونځونو قضا نشته د بلوغ نه پس ولې په د نفس وجوب نه دی راغلی اگر چې اوس دې وخت کې بالغ دی خو چې نابالغ او نفس وجوب نه دی راغلی نو نه په نفس وجوب او نه قضا شته قضا خو فرع د نفس وجوب ده وجوب نشته بیا ویم څه مې وې طهارت د حیض او د نفاس شرط دی چا دپاره د نفس وجوب په حق د صلات کې یعنې مونځ به اله واجبېږي چې ښځه د حیض او نفاس نه پاکوي او که ښه د حیض او د نفاس نه پاکه ني نفس وجوب نه راځي نو چې نفس وجوب رانغی د مونځ نو ادا هم نشته قضا هم نشته او دې بل راشه طهارت د حیض او د نفاس شرط دی د چا دپاره د وجوب ادا دپاره په حق د صوم کې چې صوم کې به ادا الکې چې حایضه او نافسه ني نفس وجوب نه شرط چا دپاره دی وجوب نفس وجوب راغلی دی وایه نفس وجوب راغلی دی وجوب ادا نشته نفس وجوب راغلی په حق د صوم کې وجوب راغلی دی خو وجوب ادا نشته ادا به نه کې ولې مولانا وکړه دا ولې یو کې نفس وجوب بلکې وجوب ادا په دې ځان پوهېږه چې یو سړی مونځ کوي او دی جنوبي نو مونځ یې صحیح کېږي ښه دویم وایم چې یو سړی مونځ کوي او دی په حدث اصغر کې مبتلی مونځ یې صحیح کېږي او روجه که په حدث اصغر کې مبتلی روجه صحیح ده که نه ده او که چېرته جنوب وي نو روجه صحیح ده او که نه ده صحیح دی فرق شي نو په یو کې طهارت د حیض او د نفاس سبب د چا ګرځم د نفس وجوب په صلات کې نفس وجوب لی ګرځم ولې هغه صحیح لږ مضبوط دی هغه بیا اودسه کېږي نه هغه جنوب کولی هم نشي او دی بل کې سبب د نفس وجوب نه لګوم د چا لګومه د وجوب ادا ولې دا د هغې نه لږ خفیف دی دا جنوب هم او روجه نیوي شي او چې کوم انسان په حدث اصغر کې مبتلا دی هغې هم نیولی شي نو دا څو وجې مې ذکر کړې درته مولانا صاحب څلور مې ذکر کړې اوس مخکې لاړ شوه
فلا تؤمر بقضاء المسائل مستنبطة من درته. قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة من غير وجه. اشارت کی دی خبرتا اذا حديث عائشة صدیقین لاندې شهرت رسیدلې ده مشهور دي ادا چې ان الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة خلافا للحروريين والخوارج. زوسر پسیشا باب ما جاء في الجنوب والحائض انهما لا يقرأان القرآن. وبه قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنه ولا نعرف الا من حديث اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. ورخصوا للجنوب والحائض بالتسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث المناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به. وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش أهل الشام. وقال أحمد بن محمد إسماعيل بن عياش أسلم من بقية ولبقية حديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول في ذلك. باب في الجنوب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. اس جنوب و حائض احکامات ذکر کئے مناسبت واضح ہے او په حکم د حائض کې ونافسام والو ښه او ما خو ویلو چې جنوب اطلاق په سلیم کېږي او په خزم کېږي وجه تسمیه او معنا لغوي مې کړی و سمې ویلو ما جنوب ته ځکه وایي چې انه يجنب عن قراءة القرآن یا لأنه يجنب عن دخول المسجد او المساجد ښه او حائض په حکم کې نافسم شو او پرون پورا تفصیل مې پکې ویلې دي انهما دا دواړه لا يقرآن القرآن قرآن بن لولي مولانا صاحب دلته کې څمرغوالو اختلافات یې هغه مخکې کوم نو خپل درې خبرې برستو کو درې کمې دي چې احوال د روات او شرح د حدیث او مسائل مستنبطه نووي لیکلي دي کنه شارح دا مسلم محشي دا مسلم هغه د حواله در کوم او تاسو سره نووي شته دا باب پکې رو باسا خپل به پکې وګورئ نو هغه وی اجماع د علماو ده څه شي دی اجماع د علماو د پس باندې چې جنوب حائضه نافسه ذکر کول شي نفلی ذکر تسبیحات ویل شي تمجیدات تحلیلات دا ټول کول شي نفلی اذکار اجماع د علماو ده چې جنوب درې واړه یو ځای که حائضه او نافسه څه کولی شي ذکر کولی شي الا تکبیر کولی شي تسبیح ویلی شي تحلیل کولی شي اگر چې د آداب یو آداب دی یو جواز جایز دی ګناهګاری کې پینه کوي خو آداب دا دي چې ودې لامبي کنه خو خیر کولی شي اس خبر هم نشته حائضه او نافسه خو لمبلی نشته نو ذکر بنه کوي درود شریف ویلی شي ټول ویلی شي د جنوب خو به لامبي او کله کله جنوب هم لږ تاخیر کوي کنه دا نووي لیکلی دي ښه اختلاف په قرات د قرآن کې دی نفلی اذکارو کې اسم نشته اس اختلاف هم نشته اختلاف په قرات د قرآن کې دی نو جمهور سوی بس جماهیر سوا د مالک نه هغې وی قرات د قرآن جایز نه دی وی جنوب له خو بالکل جایز نه دی ولې جنوب له څه وجه نشته ودې لامبي کنه او کته وی لمبلې نشي نو تیمم دی وای خو به وله نه دي ښه یو به نشته جنوب له خواړو څه وجه نشته یا دې ولامبي او یا دې څوکي خو به وله نه دي ښه بیمار دی او به نشته نو تیمم دی وکړي په خلاف د حائضې او د نافسې نه د هغې زمانه ممتده ده هغوی ته دا نشي ویلی چې ولامبه که نه زمانه ممتده ده لیکن مولانا صاحب څنګه چې جنوب مبتلا دی په حدث اکبر کې نو حائضه او نافسه مبتلا دی په حدث اکبر کې نو قرات د قرآن بنه کې دا خو ائمه ثلاثه وی خلافا لمالک
ما درته مخکې ویلي وو مې د جنوب خبره شروع مې درته کړه خو بیا مې د سبا بل ورځ را روانه ده یاد لرې ده که نه یو ټکي به انشاءالله نه پاتې کېږي خلافا لمالک مالک څه وایي وی جنوب حایزه او نافسه قراءت یسیره کولی شي خو للتبرک والتعوذ دا قید پکې لګئ قراءت یسیره کولی شي خو للتبرک وایه که نه لکه تعوذ کوي او دی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی یو جنوب تعوذ کوي د شیطان غصه ولا رااله د شیطان نه ځان امان ساتي او د طاغوت تلاوتا نه کوي تلاوتا نه کوي ثوابا نه کوي چې زما د ثواب وشي زما تلاوت دي شو پر حرف لس نه کوي ملو شي بلکې د تعوذ کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا تبرک کوي د دې وجه نه وایي چې زما ثواب دي شي بسم الله ویم د قرآن یو آیت دی نور لس حرف پر چې لس کم 200 نه کوي ملو شي نه تبرک د پاره بسم الله الرحمن الرحیم یا چرګ لالی او دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم مسأله وي تبرک حاصل تلاوتن نه ګور تلاوتن دا چې هغه یو حرف د لسو نیکو ثواب مقصودی هغه نه سمې وي چې جواز او عدم جواز د اولا او د غیر اولا نه ده او مالک صاحب د دریو وارو د پاره د څه قایل دی د قراءت یسیره خو تبرک تعوذ وغیره د پاره په حایزه او په نافسه کې د مالک صاحب دوه قوله دي دغه خو کولی شي تبرک او تعوذ وغیره د پاره خو په حایزه او اوس په جنوب وباسه اوس جنوب وباسه په حایزه او په نافسه کې د مالک صاحب دوه قوله دي یو مطلقاً جواز یو څه چې دی لکه مطلقاً جواز چې بالکل جایز دي سم نشته دا به څه کوي دا معلمه ده دا به قرآن نه ښي دا به خو نیم عمر به داسې نه صحیح غریبه یا متعلمه ده دا به څه کوي دا بلې خو نه شي دا به ټول عمر ناست سبق به نه وایي نو یو قول یې دا دی چې مطلقاً حایزه او نافسه هغه تلاوت د قرآن شریف کولی شي لیکن دویم قول یې څه دی چې قراءت یسیره کولی شي او ډېر نه دې کې تبرک نه یادوي دې کې تبرک نه یادوي قراءت یسیره یو دوه آیته یو درې آیتونه ولې د استاد نه سبق یاد کړی اوس لس ورځې حیض دی چې دا په کور کې ناست دی خواته واپس یېږي دا به څه کوي قرآن یاد کړی دی ولې چې امامتي کې غریبه که نه زما د ښځو دا قرآن یادول دې له زه ډېره ترجیح نه ورکوم ښه دی که یا څوک یاد کړي زما یو خور ده په کور کې زموږ معذوره ده هغه بیماره ده مخکې نه پولیو بیماره ده نو په دې خپو باندې معذوره ده په سایکل ګرځي لیکن خدای ته دونه کار غشته دی قرآن شریف با ترجمه ښځو ته ښیي بلا ښځې شاګردانې او حافظه ده د قرآن شریف ډېرې زیاتې ښځې حافظانې کړې او ده سر کم دی یاد کړی خبرې دا قرآن شریف یې په کور کې دننه د قرآن شریف نه یاد کړی بې استاده او هغه زمانه کې موبایل نو ما ولا د سعودي عرب نه بیا د مختلفو قاریانو تلاوتونه راوړل په کیسټو کې نو هغه تلاوتونه به اورېدل د کیسټو نه نو تجوید یې برابر شو او د تجوید دا وړې رسالې دا مور سره ووي نو هغه تجوید یې برابر شو نو الحمدلله دومره زنانې شاګردانې دي دومره چې د حد نه وت زما بله خور وه اوس وفات شوې ده دا سراب احمدجي صاحب کور والا هم د قرآن شریف حافظه وفات شو غریب کینسر بیماری پې ولګېده وفات شو بله خور مې ده په دې 400 کې واده ده هغه هم د قرآن شریف حافظه ده الحمدلله خورزې مې حافظانې دي لوڼو کې مې حافظه نشته مې مه کوئ مې تاسو به مته کوئ هغې وجه څه ده هغې دا ده چې حفظ سنت دی مستحب دی یاد ساتل فرض دی نو زنانه خو ډېره ښه ده چې حافظانې شي فایده ډېره زیاته ما خو تاسو خپل کور مثال درکړه فایده ډېره ده تلاوت به کوي
درسونه به وکړي لیکن مولانا صاحب وروسته بیا د خاوند کار شي د مور پلار خدمت شي د بچو خدمت شي بیا تیریږي نو دا په مشاهدو کې رالل چې د بعضې زنانو قرآن شریف هېر شوی دی نو زما خپل سوچ دا دی دویم زنانه دی د قرآن د حفظ په ځای علم وکړي چې کم وخت دا حفظ له ورکوي نو هغې کې د چه څه وکړي علم دی د ما خبره غلط طرف ته به ونه دی ښه هسې نه چې راپسې دا لکې وتړئ چې هغه وایي چې د ښځو حفظ ناروا او ګناه ده ګوره ما خو خپل کور مثال دله درکړي ګناه نه ده او نه ناروا دي خو د ما خپل رای دا ده چې د ښځو علم د ښځو د حفظ نه بهتر دی ولې چې دا په حفظ 2 کاله او 3 کاله تېرې نو په هغې کې بلا سبق ویلی شي بل ښځې خو ډېر زر واده ته واده ورې کي نو دلته علم شروع کي هلته حفظ وکړي 2-3 کاله هلته علم شروع کي په 3 کال واده شي بس علم پاتې شو نو ښه دا ده چې ښځې علم وکړي د ښځو علم ضروري دی چې زده کړه وکړي او بل ته علم وښایي نو الحاصل خلاصه د کلام څه شوه چې د مالک صاحب په جنوب کې خبره خلاصه شوه په حایضې ناپسو کې څو قوله شو 2 یو دا چې مطلقا قرات د قرآن کولی شي ضرورت دی ورته او دویم څه دی چې قرائت یې تبرک دی بس هغه مسخ هوا خو مطلقا نه د پنځ کولی شي دویم دا چې قرائت یې سیره کولی شي لکه 2 آیتونه 3 وقف ومه بیا 2-3 آیتونه داسې په داسې طریقه دی کوي او ائمه ثلاثه وایي نه مطلقا کولی شي او نه قرائت یې سیره کولی شي بالکل د مالک دلیل څه دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي نه رسول الله مبارک په صفاتو کې عائشه فرمایي کان یذکر الله علی کل احیانه علی کل احیانه کې خو د پیغمبر د جنوب حالت هم راغی وایه کنه او کته هغه خو ذکر راغی وایي قرآن ذکر نه رسه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو چې جنوب یې کولی شي یذکر الله فی کل احیانه نو احیانه هم دی نو چې جنوب یې کولی شي نو حایضه او نافظه ولې نشي کولی جنوب له خو لامبل هم شي او د لامبي ولې کوي نو حایضه او نافظه خو نشي کولی نو مالک صاحب د دغه ځای نه استدلال کوي د کوم ځای نه چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله فی کل احیانه نو او قرآن باندې ذکر اطلاق په قرآن شریف کې شوی دی نو چې جنوب یې کوي پیغمبر خو ټول حالت ده بعضې حالت د جنوب هم دي نو مولانا صاحب حایضه او نافظه خو په طریقه ولا کولی شي ولې ځکه جنوب له خو لامبل شته هغې له خو لامبل نشته په ختمېدو نه مخکې خو مونږ به ته جوابونه وکړو چې کان یذکر الله فی کل احیانه نه یا خو ذکر قلبي مراد د څه دي ولې هلته ما سره دلیل موجود دی چې هغه صحابي په سلام واچو نو رد یې ونه که تیمم یې و نو رد یې که بل ځای کې راځي اودس یې وکړه نو رد یې که تېر شوی دی نو احیان تی کم مراد دی مولانا صاحب د ذکر قلبی یا کل احیانه نه احیان د طهارت مراد دی یا د دې ذکر نه مطلق ذکر نه دی مراد دلایل دی ما سره اوس بدل راشي د دې ذکر نه هغه اسکار متواتره مراد دی متوارده مراد لکه څه سورلی باندې خیجې یو دا ذکر دی یا لکه مثال په طور یو سړی دی چې هغه میاشو ویني او کم ذکر کوي مثال په طور سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دغه شو اسکار متوارده یا ذکر قلبي او یا کل کې استغراق حقیقي نه خلمه ولې د بلقیس متعلق باندې اوتیت من کل شیء نو هر شی چې سلیمان علیه السلام سره وغاغې سره خو نو استغراق حقیقي دلته هم نه خلاصه شو خبره ائمه ثلاثه سوی شابسه چې جنوب الا حایضه نافسه درې واړه وخت را وخت قرآن شریف نه کوي صرف زمونږ په مذهب کې طحاوي وی قراءت مقطعه کولی شي هدایي ملاوي قراءت مقطعه هم نه کوي هدایي ملاوي کرخیم وی کرخی صاحب د هدایه هغې وی قراءت مقطعه هم نه کوي نه جنوب نه حایضه او نافسه خو صرف مولانا صاحب طحاوي د قراءت مقطعه اجازت ورکړې دی جنوب لنا حایضه او نافسه له او قراءت مقطعه څه ته وایي پوره آیت به نه وي نیم به وایي ولې
وی نیم آیت کې د قرآن صفت نشته د قرآن په صفاتو کې غټ صفت دا چې دا متحدى به دی دې مثل څوک نشي جوړولی چیلنج پې ورکړی شوی دی او د نیم آیت مثل جوړېږي د پوره آیت مثل څوک نشي جوړولی فأتو بحدیث نشي جوړولی او د نیم جوړېدی شي نو د قرآن چې کوم لوی صفت تحدي چیلنج دی هغه په پوره آیت کې دی یا درېو آیتونو کې دی په نیم کې نه دی نو نیم قرات مقطعه چې نیم باندې وقف کوي یو دویم مست مصحف به نه کوي او دریم نیت د تلاوت به نه کوي چې ثواب ګټم نیت د تعلیم او د تعلم د عربیت به کوي څو شرطونه شو قراءت مقطعه په نیم آیات ودرېدل او دویم نیت به د تعلیم چې بل تخیم یا تعلم د عربیت د تلاوت به نه کوي او دریم څه مې وویې مسه د مصحف به نه کوي خلاصه شوه د طحاوي دارې متاخرینو غوره کړې ده دې زمانه کې زه اوس ورپسې شه نو علي ابن حجر تېر شوی دی ثقه دی او حسن ابن عرفه حسن ابن عرفه بغدادي حافظ ابن حجر وی صدوق ثقة قال دواړه وی حدثنا اسماعیل ابن عیاش اسماعیل ابن سلیم دی ښه دا حمصي دی اوس یاد وساته مولانا صاحب اسماعیل ابن عیاش دی چې د شامیانو نه نقل کوي د چا نه د شامیانو نه نو روایات قابل اعتماد دي او چې د حجازیانو د عراقیانو نه نقل کوي نو احادیث قابل اعتماد نری ښه مې وې شامیانو نه نقل کوي نو احادیث دي حجت دي او که د حجازیانو عراقیانو نه کوي حجت نری دا ولې تتبع شوی ده د شامیانو نه چې څومره روایت کړي دي هغه تتبع کړي دي هغه صحیح دي هغه د هغې مثالونه نور خلکو نقل کړي دي او د دې حجازیانو عراقیانو چې کړي ده تتبع شوې ده ضعیف دي لیکن ښکلې وجه راته دا ویم دې په شام کې په ځوانۍ کې حافظې مضبوطه وه هلته استادان هم مضبوط دي او دې ځوانۍ کې او چې کله عراق ته راغی او حجاز ته راغی نو بیا دې بوډا نو بیا به ترې غلطۍ کېدلې اوس دلته راشه اسماعیل ابن عیاش ابن سلیم حمصي استاد موسی ابن عقبه حجازي دی وایه اوس نو روایت مضبوط شو قابل اعتماد شو که غیر قابل اعتماد شو غیر قابل اعتماد استاد حجازي دی زمون مستدل دی خو نه ما خو تا ورته رښتیا خبرې به کوو او پوره تحقیق به کوو ورسره روایت کمزوری شو نافع تیر دی ابن عمر هم تیر دی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائز ولا الجنوب شيئا من القرآن نه دی لولي حائزه او نه جنوب یو شی د قرآن یو آیت دم نه وي د قرآن حائزه او جنوب او په حکم د حائزې کې نافظ هم ده او جنوب عام دي سړي لم وردي او ښځې لم وردي اوس دا د ائمو ثلاثو مستدل شو خلافا لمالک شیئا خو مطلق دی که تبرک دی او که غیر تبرک دی که تعوذ دی او که غیر تعوذ دپاره که معلمه ده او که متعلمه ده مطلق شو د چا مستدل شو د ائمو ثلاثو او کمزور دی په حق مالک صاحب لیکن مولانا صاحب ما سره بل روایت شته دا د ګوره اوس په الباب عن علي په ترمذي کې را روان دی اوس به راشي هغه صححه ابن حبان هغه صححه ابن حبان اگر چې دی به سوال کوي خو صححه ابن حبان رستو برادي په ترمذي کې دلته نه د هغې الفاظ واوره قال كان رسول را روان دي ترمذي کې خو رستو د باب کتاب په ختمېدو کې را روان دی ابواب شتاو کې الفاظ یې څه دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن شبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن جنوبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن جنوبا نقرا حائزونا بسبب قياس کوم ادم مضبوط دلیل دی دا علي رستو په ترمذي کې را روان دی او زو سر پسې شه کوم ځای دی قال ابو اسحاق حديث ابن عمر لا نعرف الا من حديث اسماعيل بن عياش موسى ابن عقبه نقل كي يعني اسماعيل متفرد ده عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يا دو ساعه يوم منت عائشه صديقه چې کله حیض راغی
نو رسول الله مبارک وسوي وی افعلی ما يفعل الحاج بخاری روایت افعلی ما يفعل الحاج غیر الا تطوفي في البيت افعلی ما يفعل الحاج غیر الا تطوفي في البيت نو حاجی خو مزدلفه تمزي ذا منا تمزي ذا حاجی خو لبیک مو وای دا اذکار نفلی دی ګوره دا کوم اذکار دي نفلی نور تلاوت بنه کې زما کې راټو دا مې یو نقطه راته نو اسماعيل ابن عياش نقل كي ده موسى ابن عنام عن من عمر قال لاقي جنوب ولا الحائل وهو قول اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اي الثلاثه والتابعين بعدهم لكن سفيان ثوري ابن مبارك او شافعي او احمد ابو حنيفه من اسحاق من قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القران شيئا الا طرف الايه او الحرف والحرف نيم كوي خير دي وي ده مونږ توحاویم دا وي ځکه نیم قرآن نه دی متحدى به نه دی چیلنج پې نشته جوړولی شي مثل ونحو ذلك ورخصوا للجنوب والحيض في التسبيح والتهليل قال وسمعت امام ترمذي وي قال كذا امير ترمذي تلي وسمعت محمد بن اسماعيل امام بخارينا يقول سوي واسماعيل بن عياش شدي يروي عن اهل الحجاز واهل العراق احاديث مناكيرا منکر دې پیجندلې دي چې ضعیف مخالفت د چا نه کوي تو دی بوډاو هغه وخت ضعیف هغه وخت حافظ ضعیف او بوډاو كانه ضعف روايته عنهم د حجازيين وعراقيين فيما يتفرد به حکم دی چې دی متفردي او که متفرد نه د مرګري موجود بیا خو قوي کیږي وقال او امام بخاري وی حديث اسماعيل ابن عياش د اهل شام اصح مقدر کوا او احمد بن حنبل سوي واسماعيل بن عياش اصلح من بقيه اصح واصلح او ده بقيه احاديث مناصير ده ثقات وندي قال ابو سعد حدث من ذلك احمد بن حسن قال سمعت احمد بن يقول بذلك لكن مولانا سيبراشوس ده خدت باب لومبي حديث ضعيف كنا ما به بالكل زمانم اسماعيل بن عياش اگر چې احمد بن حنبل وي بقيه ده بقيه نه وي خدي ده انا خدي بقيه وي برابر نه دي لكن مولانا سيبوسورا ما سره د دې بل موجود شاهد موجود دي سو موجود دي دو شاهده یو شاهد هغه د چې ما د تو چې کان رسوم یقرن او قران ما لم نكن جنوبا بل مو لګا سره بل شاهد درته د علي روایت ته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه او لا يحجزه شک دراوی نه دی لا يحجبه او قال لا يحجزه نبا من کو حضور پاک لرا عن القرآن شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحجبه او لا يحجزه لكن ما سر هوا ہے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه او قال ابو بكر مقدر کو لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة ليس بمعنى ده غيره دي سوى ده جنابتنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه او لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة ليس بمعنى ده غيره دي سوى ده جنابتنا بل شبه نمانكو او په حکم د جنابت کې څه شی دی لکه حیض او نفاس دی په حکم د جنابت کې د خضر لپاره څه دی لکه حیض او نفاس دی دا دو شاهدین ایمو ثلاثه او ته دا متفیم تا په خپل وجه د اسماعیل ابن عیاش د حجازیینونه د عراقیینو حجازیینونه دلته حجازی د استاد کمزور دی خو چې متفردی مولانا متابعین اجتماع سره په داری قطنی کې متفرد نه دی جواب کوم درته دی متفرد نه ما سره سشتا هلا متابعین اشتا په داری قطنی کې یو مغیره ابن عبد الرحمن د موسی نه نقل کوي دیم د موسی نه نقل کوي ام د موسی نه نقل کوي مغیره ابن عبد الرحمن دیم د موسی ابن عقبه نه نقل کوي ام کوي مغیره ابن عبد الرحمن یو بل خو مې ير دی یو بل هم د خو ما نه ير شي نو چې دې څه وجنه مې سو به یو مې ته ذکر کدام ډیر دی څوک مې ذکر کو مغیره ابن عبد الرحمن عن موسی ابن عقبه په داری قطنی کې دوه دی خدای یو ماته یاد دی بل نه ير دی
خلاصه شو خبره نو متابع مې ذکر کړ متفرد نری دوه مې ول شاهدین هم ذکر کړ نو خبره خلاصه شو زو سر پسې چې مولانا باب ما جاء في المباشرة الحائز وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حست يامرني ان اتزر ثم يباشرني وفي الباب عن ام سلمة وميمونة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. مباشرت د حائزې په حکم د حائزې کې ناپسند والا او مباشرت څه ته وایي مس الجلد بالجلد مس البشرة بالبشرة سرمن سره پیوس کول یعنی حائزې او ناپسې سره ملاسته وغیره کول. اوس مولانا صاحب دلته کې ځان پوه کړه په دې د ټولو علماو اجماع ده چې جما د حایضې او د ناپسې سره حرامه ده. حایضې او ناپسې سره جما سره حرامه ده حرامه. او نووي لیکلي دي وی مستحیل کافر دی وی خو زما ورسره اتفاق نشته. نووي لیکلي چې حایضې او ناپسې سره څوک جما کوي او استحلالي وي چې دا حلاله ده نو څه شی شو لکه کافر نه. یا ساته زه په پوه کړم یو هغه حلال دي هغه حرام دي چې هغه حرام لذي عینه وي د هغې مستحیل ته کافر وي. دویم چې حرام قطعي وي د هغې مستحیل ته څه ویمه کافر. که حرام قطعي نه لکه ظني وي نو مستحیل ته کافر نه ویل کېږي او که حرام لغیره وي نو مستحیل ته کافر نه ویل کېږي. د دې حرمت لغیره دی ولې قرآن وایي قل هو اذان څه ورته ویلي لکه اذان یعنی دا حرمت ته څه د وجې نه دی دا خو ستا خپله ښځه ده خپله بیبي دی ده باید چې هر وخت کې ورسره جما وکړي هر وخت فایده والي لیکن دې کې از یې ده نو حرمت لعینه نه شو بلکې لغیره شو نو په دې وجه مستحیل ته مون کافر نه وایو مخکې لاړ شوه. نو سمې وی مولانا صاحب سمې وی چې جما کول حایضې نافسې سره حرام دی په دې د امت اجماع شو. لیکن مولانا صاحب اوس راشي یو څو خبرې ته پکې نور استمتاع د حایضې او نافسې نه ما فوق الازار او ما تحت ما فوق الازار چې لنګ پرتوګې والي او ته ورسره انتفالې بالکل جایزه ده قسم نشته. تقبیل کې مزاجعه کې دا دوه شو. دریم څه دي دریم د نامه نه پورته او د رکبتینو نه لاندې استمتاع غشتل دا هم جایز دی که د ما فوق الازار او که ما تحت ثيابونه. اختلاف په څه کې دی ما بین السرة والرکبة بدون الازار والسراویل خو بغیر د قبول نه پېښې په اختلاف په کوم صورت کې دی ما بین السرة والرکبة ما تحت الازار ما تحت السراویل بدون الثياب بغیر د قبول نه قبول کې خو حرام دی خو ما وي نو دې کې یو راپورټ اختلاف دی. زمونږ امام محمد ابن حسن شیبانی ځان سره نوټ کا او احمد ابن حنبل دا جایز ګڼي. امام محمد ابن حسن شیبانی احمد ابن دا ابو یوسف یو قول دی خو مرجوح دی دا ابو یوسف یو قول دی خو مرجوح دی. محمد ابن حسن شیبانی احمد ابن حنبل مجاهد شعبي ولیکا مجاهد شعبي ثوري جاهد ورته وایي څو تابعین شو مجاهد شعبي ثوري احمد ابن حنبل امام محمد دا ابو یوسف یو قولم دی جایز وایي او طحاوي دا غوړه کړی دی طحاوي دا غوړه کړی دی او شیخین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف راجح قول ای مسئله سا وی ممنوع دی. تاسو پوه شوئ په خبره دلیل د محمد او د احمد څه دی د ابو داود روایت دی د ابو هریره انس ما سره نوټ کړه د ابو داود روایت دی د انس الفاظ یې څه دي اصنعوا كل شيء الا النکاح اصنعوا كل شيء نکاح نه مراد جما مراد نکاح په لغت کې ضم ته وایي ربش
اصنعوا كل شيء شابسه الا النکاح الا الجماع. دغه دلیل دی او زما دلایل دا دی په دې باب کې را روان او دا غویره دلیل نه به جواب وکم مولانا ما دلایل را روان دي او دا غویره دلیل نه به جواب وکم چې یا منسوخ دی یا مبیح دی ما سره محرم دی سمې وې مبیح دی ما سره څه دی محرم دی نو محرم له به ترجیح ورکوم او یا د نکاح نه نفس جما نه مراد دواعی ته مراد دي څه ته مراد دي دواعی چې تقبیل وغیره دي زاوس خبر خلاصه شوه نو مباشرة الحائز بندار ترشوري محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ترشوري دي ما امام الجرح والتعديل ده سفيان ثوري مراد ده منصور ابن معتمر کوفی مراد ده ابراهيم النخعي مراد ده ټول تیر دي اسود ابن يزيد عائشه صديقه شاګر عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسولكم اذا حست في حيض بعد ما راغ يامرني ان اتذرا كلانغوا ثم يباشرني دا ما دلیل شو کنه ان اتذرا دا ما دلیل شو كلانغوا بیا به مباشرت کاوه او بر حاشیه کې دی وګوره د معاذ ابن جبل روایت ته وګوره قال قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإزار لاندنا والتعفف عن ذلك افضل فابو داود حواله ورکړل دغه نمزان ساته اسنه چې ما فوق الازار څه کشه کوشو کشن کې او میاس کې دنه پل کچې ته لاړ نشي او کنه کله گاډي خوېږي غاړې ته بیا بسکه نو دینه دا مسله معلومه شو چې حایض په حکم کې ناپسم والا چې با ازار د پاسه مباشرت کول شي او د ابو روایت ته هغه افضل دي چې مې کاوه خدا لنګ موالي کې دامته معلومه شو وفي الباب عن ام سلمة وميمونة دواله بخاري کې دي قال ابو سعيد حديث عائشه حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين به يقول الشافعي واحمد اسحاق امام ابو حنيفه رحمه الله عليه باو ما جاء في مواكله الجنوب دا یو رکوټه وي مواکله به مفاعله ده جنوب سره خوراک کول او حایض سره خوراک کول او د دوی دواړو جوټه يهوديانو به مکمل بایکاټ کو د حایض او نافسینا مکمل بایکاټ او عیسایانو و سره جمام کوله نو دا امام بخاری وینا لاړې پاکه ده او وجه خله پاکه ده د درې واړو نو دغه حایض رااله خو جنوب او نافسه په قیاس کوا وبه قال عبد عباس عن بري بصري ثقة حافظ او محمد بن عبد الاعلى صنعاني دم بصري ثقة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح تيرشبي طول رواه ثقاتي الله بن حارث مشهور ربي حرام بن معاوية خزرجي دي او انصاري دي او مناسب تابعي دي عن عمه عبد الله بن سعد دي صحابي دي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض باب مفاعلة فقال واكلها سموي واكل يواكل مواكلة واكل يواكل مواكلة نواكل ضارب واكلها د مواکلین ماخوذ دی چانه خوراک وسره کوا یو دی او په الباب عندای مناسبت د باب خلا پاکه لاله پاکه او وجود پاک او په الباب عن عائشه او مسلم نسائی ابن ماجه کې دی او د انس په مسلم او په ابو داود کې دی عائشه مسلم نسائی ابن ماجه کې او د انس مسلم ابو داود کې قال ابو عيسى حديث عبد الله ابن سعد حديث حسن غريب سوق به متفرد دی الله ابن حارث وګوره لغونه الله ابن حارث ثقه وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلوا في فضل وزوئها فرخص بذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها لكن أئمة أربعة طول وي كده كم وبپاتې شي د جنوب او سنجاست پکې ظاهري ني نو پروا نشته کله هغه د وجود نه پکې د خلا پروتي رشاش نو خلا او رشاش پاک دي خلاص شو خبره دا یو خو بل مسان دی خو باب في الحائض هاجي ده بس بكم مولانا مولانا سيب يوم منه